بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم اوم نمبر سبق ته او الدرس الاول دا به ان شاء الله نن ختم شي. په دې کې مونږه په دې الدرس الاول کې مونږه د معرفي او قسمونه ویل. اولم پکې اسم علم وي، اسم علم معرفه دي، اسم ضمیر معرفه دي، اسم اشاره معرفه دي، اسم موصول معرفه دي، او بیا منادا اسم معرفه دي، بیا معرب باللام اسم چې د الف لام په شروع کې لګیدلی وي هغه اسم معرفه وي، او مضاف الی المعرفه هغه مضاف اسم نکره چې هغه د دې معرفه اسمونه چې کوم دي دغه د پاره مضاف شي، او نو بیا د دغه مضاف د دې قسمونو د معرفي د دې قسمونو د وجې نه دا مضاف معرفه شي. ٹھیک شو؟ نو هغه اوه قسمونه تیر شو. اوس تا ته وایي د معرفي د دې اوه قسمونو نه علاوه باقي ټول اسمونه نکره دي. د معرفي دا اوه قسمونه چې دي کنه دا معرفه دي، بس معرفه نور نشته دی. دا اوه قسمه اسمونه چې دي دا معرفه دي، د دې نه علاوه چې څومره اسمونه دي هغه نکره دي. اسم علم معرفه، اسم ضمیر معرفه، اسم اشاره معرفه، اسم موصول معرفه، منادا معرفه، معرب باللام معرفه، مضاف الی المعرفه. ٹھیک شو؟ نو دا اوه قسمونه معرفه دي. د دې نه علاوه د معرفي د دې اوه قسمونو نه علاوه باقي ټول اسمونه نکره دي. نکره عام اسم ته وایي چې مشهور نه وي هغې ته نکره وایي، چې خاص وي، مشهور وي، متعین وي هغه اسم ته معرفه وایي. بیا د نکره اسمونو هم دوه قسمونه دي. د معرفه څنګه چې د معرفي اوه قسمونه دي، نو دغه شان د نکره اسمونو هم ډېر قسمونه دي، د دې هم ډېر قسمونه دي، خو په هغه قسمونو کې دوه غټ قسمونه دي. د نکره اسم په دې قسمونو کې دوه غټ قسمونه دي. ٹھیک شو؟ یو پکې اسم ذات، په نکره کې یو اسم ذات دی، په نکره کې یو اسم صفت دی. اسم ذات څه ته وایي؟ اسم صفت څه ته وایي؟ نو اسم ذات هغه اسم ته اسم ذات وایي، هغه اسم ته اسم ذات وایي چې د جاندار یا د بیجان سیزونو خپل ذاتی نوم وي. لکه د جاندار سیزونو کې انسانان واخله یا زناور واخله. اوس د انسان دا یو ذاتی نوم دی. په دې کې ګورئ شعیب، زید، بکر، محمد، محمود، دا ګوره ذاتی نومونه دي. اوس په دې انسان کې چې دی که نه غټوالی، لنډوالی، سپینوالی، توروالی، عالمیت، جاهلیت، ٹھیک شوه؟ دقه شانتې پکې حافظ، غیر حافظ، مسلمان، کافر، مشرک او مومن، دا ګوره دغه چې دي که نه دا صفتونه دي. خو ذاتی نوم چې دی که نه اوس انسان دا ذاتی نوم دی، اسم ذات دی. یا زه به زید نوم واخلم، زید، نو دا زید اسم ذات دی. ٹھیک شو؟ بکر دا اسم ذات دی، شعیب اسم ذات دی. نو ذاتی نوم ته اسم ذات وای، ذاتی نوم ته اسم ذات وای. ٹھیک شو؟ دغه شان دا خو د انسانانو شو. اوس د زناورو کې ګورئ د اس نه دی، اس د اس ته عربی کې فرس وای. نو څنګه د اس خپل ذاتی نوم اس دی، ٹھیک شو؟ دا ذاتی نوم دی. اوس پر اسونو کې دغه شان عربی کې ورته فرس وای. فرس دا د اس ذاتی نوم دی، ذاتی خپل ذاتی نوم دی، صفت نه دی. ٹھیک شو؟ نو ذاتی نوم اس دی، او د غټوالی دا صفت دی، ورکوټوالی صفت دی، تیز تللی صفت دی، په مزه تللی صفت دی، څه صفت ښه دي، څه صفتونه بد دي. ٹھیک شو؟ نو ښه عادتونو ته صفت وای او بد عادتونو ته صفت وای. ذاتی نوم ته هغې ته اسم ذات وای، او عادتونه نه دي، عادتونه او کارونه هغې ته اسم صفت وای. نو اسم صفت هغه اسم ته اسم صفت وای، هغه اسم ته اسم صفت وای چې د یو جاندار یا د یو بیجان سیز صفت یعنی خواله یا بدواله وي. ها اسم ذات اولی ځکه هغه اسم ته اسم ذات وایي، هغه اسم ته اسم ذات وایي چې د جاندار یا د بیجان سیزونو خپل ذاتی نوم وي. لکه انسان، دا د انسان ذاتی نوم دی. با په انسانانو کې د هر چا خپل ذاتی نوم دی، نوم. ٹھیک شو؟ بیا ګورئ، اوس وګورئ یو کس دی، دغه زید نوم دی، دا زید نوم دی، خو عالم دی، عالم. نو دا عالموالی چې دی دا صفت دی، ذاتی نوم یې زید دی. خو د قرآن حافظ دی، نو دا حافظوالی دا صفت دی. ٹھیک شو؟ زید ذاتی نوم دی، خو مسلمان دی، دا مسلمانېدلی چې دی دا صفت دی. او دغه شانته یو کس دی، د هغه فرض کا پرکاش نوم دی، ذاتی نوم یې پرکاش دی، خو هندو دی، مسلمان نه دی، نو دا هندووالی بد صفت دی.
ټیک شو ښه صفت تم صفت وای او بد عادتونو تم صفت وای ټیک شو نو یو ذاتی نوم وي لکه انسان دا د انسانانو ذاتی نوم دی ټیک شو فرس دا د اس ذاتی نوم دی د اس ذاتی نوم فرس دی ټیک شو نو د فرس کې غټوالی هم شته ورکوټی هم شته تیزوالی هم شته په مزه والی هم شته ډېر خوراک کولو والا هم پکې شته لږ خوراک کولو والا هم پکې شته ټیک شو نو ښه هم پکې شته بد هم پکې شته ټیک شو نو اسونو کې دغه چې کوم د خپل ذاتي نوم دی هغه فرس دی او دا نور عادتونه غټوالی ورکوټوالی تیزوالی په مزه والی دا صفتونه دي حجر کاڼي ته وایي کاڼې د کاڼي ذاتي نوم حجر دی عربی کې مونږ ورته کاڼې وایو کاڼې په پښتو کې ذاتي نوم دی په اردو کې ورته پتر وایي پتر ذاتی نوم دی او دغه شان حجر ورته په عربی کې وایي دا ذاتي نوم دی نو اوس په دې حجر کې هم غټوالی هم شته ورکوټی والی هم شته په دې حجر کې هم هر قسمه حجر شته کاڼي شته نو هغه نور غټوالی ورکوټی والی هغه صفتونه دي او حجر ذاتي نوم دی ٹھیک شو نو ذاتی نوم ته اسم ذات وای او اسم صفت څه ته وای هغه اسم ته اسم صفت وای هغه اسم ته اسم صفت وای چې د یو جاندار یا د یو بې جان سیز صفت وي یعنی خواله یا بدواله وي نو هغه خوالی یا بدوالی ته هغه ته اسم صفت وای لکه حسن خیسته قبیح بدرنګه حسن خیسته دا ښه صفت دی قبیح بدرنګه دا بد صفت دی طویل اوږد دا اوږدوالی یو صفت دی قصیر لنډوالی ورکوټیوالی دا یو صفت دی عالم دا یو صفت دی حافظ صفت دی مسلمان صفت دی کافر صفت دی استاد صفت دی طالب صفت دی ٹھیک شو نو دا صفتونه دي دا نور سیزونه دې ته اسم صفت وای د صفتونو ته اسم صفت وای او ذاتی نوم ته اسم ذات وای نو دا زموږ سره د معرفې قسمونه د معرفې دا دوه قسمونه دي یو اسم ذات یو اسم صفت نو یا به اسم ذات وي یا به اسم صفت وي ټیک شو نو دغه موږ سره د معرفې قسمونه د اوه قسمونه مونږ ووي او دا د هغې نه پس د نکرې دا قسمونه دي اسم ذات هم دا د نکرې قسم دی اسم صفت هم د نکرې قسم دی نو د معرفې د اوه قسمونو نه علاوه نور هر څومره اسمونه چې دي نو هغه به نکره وي ٹھیک شو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام